حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د قیامت پر ورځ به الله رب العزت خپل بندگانو لډیر زیاتې سزاګانې ورکړي هغه بندگان چې کم بندگان د الله رب العزت نافرمانه دي قسم لا قسم سزاګانې به د بنده ته ملاویږي حدیث کی راضی یخرج عنق من النار یوم القیامه د قیامت پر ورځ باندې به د اور نه او د جهنم نه یو سټ راوځي ګوره د بدن دا سر دی که نه او سټ دی دقه رنګ یو سټ په د اور نه راوځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دومره هیبتناک سټ پی او دومره هیبتناک نک پی چې له عینانې تبصرانې په دې دوه د سټ کې به سترګې وي دا سترګې به لیدل کوي او دغه رنګې به فرمایي و اذنانې تسمعانې غوږونه به یې اورېدل به کوي ولسان ینطقو او ژبه به یې او دا ژبه به خبرې کوي په دې سټ کې به د الله رب العزت د انسان د سر په شان یو ترتیب جوړ کړی دا به خبرې هم کوي اورېدل به هم کوي لیدل به هم کوي او څه به وایي چې انی وکلت بثلاثه الله رب العزت زه په دریو کسانو باندې وکیل ګرځولی یم د دریو کسانو له به زه سزا ورکوم هغه درې کسان څوک دي دومره خطرناکه سزا به ورکوي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه درې کسانو کې یو کس هغه دی چې کم تکبر کوي متکبر له به الله رب العزت په دغه سټ باندې داسې عبرتناکه سزا ورکړي چې دا تمامه دنیا به حیرانوي چې یا الله دا څنګه سزا دې ته میلاویږي دویم هغه انسان ته چې د الله رب العزت سره په صفاتو کې یا په ذات کې څوک شریک ګرځولی دی هغې له به الله رب العزت انتهایی سخته سزا ورکوي او دریم الله رب العزت په دغه سټ په وجه باندې مصورین تصویر جوړونکي له به الله رب العزت سخته سزا به دغه ورکوي نو تصویر جوړېدونکي تصویران چې جوړوي بغیر د ضرورته نو د قیامت پر ورځ به دې ته انتهایی سخته سزا میلاویږي اوس تصویر جوړول د دې نه خو اول ځان مکمل ساتل پکار دي بیا که ضرورتن شي نو ضرورت په بنا باندې لکه د پاسپورټ سایز تصویر جوړول شو شناختی کارت دپاره شو دغه رنګې د کارت دپاره شو دا ضرورت دی د دې نه ماسیوت تصویران غټ غټ تصویران په پریم کې بندول او جوړول دغه رنګې نور تصویران ښایسته ښایسته جوړول دا انتهایی سخته ګناه ده نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت دې کس ته وایي چې ورشه په دې تصویر کې په دې کې دا سا واچوه دا به سا نه شي چې په هغې کې الله رب العزت په ته وایي زه جهنم ته دې وجې نه الله رب العزت دا انسان جوړ کړی نو